دویم هغه دا په دروغو باندې مال ګټل، د دروغو په قسمونو باندې مال ګټل. ځکه حدیث کې راغلی یو سړی لګیا سودا یې کوله چا سره، نو هغه کې قسمونه کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل دنکې قسمونه مه کوه، ځکه قسم چې دی دا د مال برکت ختموي. دې سره مال ختم شي، هغه کم شي. او دریم سیز هغه دی زنا. زنا واقعه کې دا راځي، حدیث دی دا ټوله واقعه به انشاءالله بیا چرته بیان. هغه واقعه کې الفاظ دا دي د حدیث چې الزنا یورث الفقر. زنا چې دا انسان له په میراث کې غریبي ورکوي، دا سړی غریب کوي، فقر سره یې مخامخ کوي دا انسان. ځکه دا د الله مخالفت دی. نو د زنا سره فقر راځي، غریبي راځي، دې سره غنا نه راځي. او که مالداري او څه سره وي نو دا زنا هغه مالداري ختمه کړي بس. او څلورم سیز هغه د خمر، نشه، شراب. ځکه تابعینو دا لیکلي چې دوه سیزونه داسې دي، دوه سیزونه چې دا د مال وینه دی، بس وینه چنجه دی. ونه باندې چې چنجه ولګي الله دې نه وایي بس ختمې. د مال چنجي چې دي دود، هغه دوه سیزونه دي. یو دی بس پرېږده الزنا والخمر، زنا او شراب. دا دواړه چې کله په مال باندې ولګېدل دا مال باقي نشي پاتې کېږي، دا نعمت باقي نشي پاتې کېږي. دا نعمت د مال چې دی دا به ختمېږي بس. ځکه الله رب العالمین په درکړې شوي مال باندې عملی شکر دا زیات کړ. په حرام باندې په حرامې جامې دې واچولې، حرام خوراک دې وکړه، حرام کور کې اوسي، حرام سورلۍ کې ګرځي، او دا پې ووایې چې الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. یو ځل یې پې مه وایه، یو سل ځل یې ووایه په حرامو. او دا د دې نعمت شکر نه دی، ځکه هلته عملي تور دا هغه نعمت چې دی دا نه شکري دې کړې ده، په حرامه دې ګټلې، په حرامه دې ګټلې، او هغه حرام خوري. جامې دي په حرامه باندې اغوستې او بیا الحمدلله الذي كساني هذا ما اواري به سوءتي واتجمل به في حياتي. د جامو دعا دې وویله، دا یو سل ځل ووایه، خو دا جامې ورسره حلالېږي نه، پاکېږي نه. سورلۍ باندې کېناستې یو سل ځل یې ووایه چې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. دا سل ځل یې ووایه، دې سره دا سورلي ستا حلالېږي نه. ځکه په حلال مال باندې د الله شکر ادا کول پکار دی. د حدیث دی کې یو جمله داسې ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله پاک دی او پاک سیز قبلوي، پاک. د حرام مال نه د 40 روپۍ په ځای باندې 15 روپۍ ورکړه، ډېرې ورکړه،
زکات او دې زکات سره یا دې صدقې سره روزانه کې ته صدقه کې د حرام نه دې سره نه د مال پاکیږي او نفع حلالي او د حلال مال نه یو کجوره ورکه یو کجوره نیمه کجوره ورکه یو ګیلاس اوبه چاله ورکه د حلال دا دې سره زیاتوالی د الله قبول ځکه خپل مال د هغې حفاظت پکار دی دا د الله نعمت دی الله نعمت او په دې نعمت لفظي شکر هم ادا کول پکار دی او عملي شکر هم تاسو ته ما وویل لفظي شکر خو الحمدلله دا به ګوره په حلالو بیا او عملي شکر هغه یې دا دی چې د هغه ځای نه ونه ګټي کوم چې د باندې الله بند کړی دی دا کوم چې تاسو ته ما وویل او بیا په هغه ځای باندې خرچ نه کړي کوم ځای چې تا باندې الله بند کړی که داسې دې کول دا نعمت به ځي دا باقي نه پاتې او دې کې زیاتوالی نه راځي ځکه دې آیات کې الله رب العالمین دغه خبره فرمایي دویم سبب د مال کې او په رزق کې د زیاتوالي هغه څه تقوا یو خو شکر وکړه تاسو ته ما نن شکر باندې خبره وکړه انشاءالله بیا دپاره به په تقوا باندې چې تقوا سره رزق زیاتیږي او څنګه ورسره زیاتیږي او تقوا وایسته انشاءالله دې باندې به بیا خبره کوو الله پاک دې زمونږ او ستاسو بدنونه او مالونه دا ټول پاک اللهم صل علی محمد وعلى آله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يلا ترى راجش ونونا موافق يلا طول مريض أهل الإسلام وباخي سمر بماران دي طول صحة كاملة عاجلة ورك او يلا د خیر معاشره زموږ معاشره جوړه کړي شرونه او فسادونه او فتنې دا زموږ د معاشرې نه ختم زموږ د نوجوان نسل یا الله اسلامي تربیت وکړي یا الله دا کوم تهذیب چې مغرب او غیرو را کړی دی یا الله دا تهذیب زموږ د معاشرې نه ختم کړي او یا الله رب العالمین ټول امت باندې د خیر فیصلې راولېږي یا الله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي کوم ځای کې مسلمانان مظلوم دي یا الله ته د هغوی مدد وکړي او په دغه ظالمانو نور ظالمان مسلط کړي یا الله د امریکې او د اسرائیلو قوت ختم د هغوی د وسلو قوت ختم کړي د هغوی د فوجونو قوت ختم کړي او یا الله اسلام په ټوله دنیا باندې غالب کړي وصلی الله تعالی